خبره صحیح ده. دې ځله کریزم ډېر ښه طریقې سره منځل شوی و او ټولو ملګرو ډېر محنت کړی او د هغې یو کار چې ښه وشي نو د هغې سره بیا د ورکر کې جذبه هم را پیدا شي نو د هغې ښه اثرات روزي لګیا دي او انشاءالله اوس دا اختر چې تېر شي نو نور به هم کار تیزوو به او انشاءالله تاسو به ګورئ چې اکټیویټي به نور هم تیزیږي. ابتاری د سیم ابتاری د علاقه کې ګران ورکران دي کوم خو جوبن کې خوراک مو چې پوجا کې خوراک روزه یو خپل برکتی او خاص کر په دې کې دا کوشش کول پکاري چې سړی د نور خلکو خیال ساتي او یو هغه کې یو خپل یو هغه جذبه چې دا هغه برقرار ساتي نو دا یو دغه پکار دی او پکارداري چې ترم روان دي چې په دې کې د ټولو سره یو شانتي خیال ساتي د صوبایي حکومت په شان نه چې پای کې پیکیجونه خو نه شو خو زما خیال مستحق ته نه رسیدل او هغه کې چې کوم طریقې سره زیاتې وشو نو زما خیال چې هغه څومره مزمت وکړي شي نو کار نه ټول روجه تیر شو سکندر خان وړه د سرکاري وړه نه دي نو مونږ نن ټول دفتر ته ورغلي نه غوي چې شته دي نه خدای د صوبایي حکومت له چې ګټه وشول نو هغه دی وړو ولا 300 یو بوره کې ګټلې نو یو سرکاري دغه اټي دغه کوټي ته څنګه ګوره بیا د رمضان ته کې لا چې تاسو ور دغه نظام ټیک نه دی دا کم ډیسټریبیوشن طریقه چې پکار واو کم دغه وي ځکه چې اصل دغه خدای شي مستحق تورسي او هغه فائدہ ونه رسیدا نو نو خل دې معنی د دې قتل پکار دی او د دې سبل طریقه رو باسل پکار دی دغه شانتي دا کوم پیکیج والم چې کوم دغه دی هغه کې دا کوم طریقې چې دی جوړ کوم طریقې سره لیستونه جوړیږي نو دغه خه دغه نه روزي ځکه چې حقدار ته رسي او دغه فائدہ چې د عوام ته نه رسي لګیا دا نو پکار را دي چې د دې صحیح تحقیقات موشي او د کې چې کم جاتې شوې دي چې داګه آزاد وشي. سکندر چرپو خندر ډېر ښه سوال تاسو کو کوم ګورو د تیر یو څو کالو کې دوه درې نظامونه دلته کې د بلجاتي تیر شو زه دا ګڼم چې د ټولو نظامونو کې چې ناکامه نظامو هغه دا تیر چې کوم دا اوس ختم شو دا ټول کې ناکام ثابت شوی یو خو اول نه ګورو نو د قانون ټیم څه کوم د نزله وباسل شي و بیا ډېر داسې محکمې وي چې هغه پکاري چې د اختیار کې راځي هغه شانتي نه وي سرویس ډیلیوري هغه دغه پکې هغه شانتي نه بیا سره د قانون اسکم نه علاوه چې کوم خلکو جوړ کړو دا نظام راوستي او ډېر داوی کړي وي چې ډېر زبردست نظام هم راوستي دي نو هغه خلکو بیا د دې د فیل کولم خو پورا دغه یو کو لارې ولا جوړ کړه او خو پوره تاسو مکو اختیارات ورنکړل ترقیاتی فند ورنکړل بلجاتی نظام د ګراس روټس لیول باندې د عوامو مسایلو حل کولو یو سیستم دی او پکار دا چې هغه ته اختیار ملوشي او کې فندز ملوشي نو له هغه مسایل حل کی چې تاسو نه اختیار ورکوي نه فندز ورکوي نو بیا خو زما خل دا نظامی بیا ورو بوجي او د دې هغه چې لانګ ټرم یو دغه ګورم کنه هغه دا دی چې هغه خلک چې کم په پاکستان کې د جمهوریت نظام خلاف دلایل ورکړي هغه ته تقویت نه شو صوبې خلکو ته نقصان ورسید بل یادید نمائندگانو سره مجاته وشو او اوورال جمهوریت ته نقصان ورسید څنګه چې رنده الیکشن کې بلجاتی انتخابات نو خلکو به انټرست لري او نو قومي وطن پارټي بس له هم یو خو ګوره زما خدا تجویز دی چې یو خو پکار شي د قانون کې چې کمی دي هغه د لری کړی شي او د سره بلجات چې دی هغه د صرف له وکړي شي چې اختیار ورکړي که اختیار نه ورکړي او بیا داسې ټوکی کوي نو بیا داغې نه بیا د بهتر چې د قوم پیسې نور ځای نه کړي سکندر خان د افغانستان په دې مسله باندې خبرې کو په دې باجوړ کې چې دا کوم ټیک شو سلورونه پکې سکه چې کوم دی ګوره د افغانستان سره چې کوم صورتحال روان دي زما خدا دغه دی چې د کې یو خو
دا کوم صورتحال چې جوړ شوی دی نو د دې وضاحت کول غواړو چې دا د افغانستان د خلکو خلاف نه دی. دا د افغانستان د حکومتي کومه رویه چې دا او د هغوی کومې پالیسۍ چې دي د هغې خلاف دا سچویشن جوړ شوی دی. د پاکستان د لومړنۍ ورځ نه یو اصولي موقف پاتې شوی دی چې یاره دلته کې دهشتګردي واقعیات کیږي او د هغې پشپناهي د هغې دغه چې دی هغه افغانستان نه کیږي. نو دوی بار بار ثبوت سره د افغان حکومت سره رابطه وکړه او هغوی ته دا وویل چې دا تاسو روکا وکړئ، دا چونکې ستاسو د ځمکې نه کیږي اسیم قانوني طور باندې او انټرنیشنلي هم دا یو دغه دی. خو سره د دوحه چې کوم اګریمنټ شو نو هغې کې طالبانو دا ویلي چې یاره موږ به خپل ځمکه د بل چا خلاف استعمالولو ته نه پرېږدو. نو په هغې حوالې سره دا د هغوی فرض جوړېدو چې هغوی دې باندې عمل دې کې کړی وي او دې کې اقدامات اوچت کړی وي. اوس هم موږ به دا خواهش به هم وي، دا به هم دغه وي چې پکار دی چې دا غزي حکومت چې دی هغه په دې باندې سوچ وکړي او د خپل ځمکه چې ده هغه د پاکستان خلاف یا د نور ملکونو خلاف استعمالېدو نه دې روکا وکړي. دا د دې مسلې حل دی او دې طرف ته تله پکار دي. چاینا چې کوم په دې کې کردار ادا کړي زه د هغې ستاینه هم کوم او زه دا تمه لرم چې هغوی به خپل دا افرټس نور هم تیزوي به او د دې په نتیجه کې دا امن چې دی دا به راشي. دا خو د 1300 کالو نه که وګورئ نو ترهګرۍ کې اضافه کېږي لګیا ده او موږ د ډېر مودې نه دا اواز اوچتو چې یاره دې لپاره یو کمپریهنسیو پلان پکار دی. دې باندې مرکزي حکومت، صوبایي حکومت او ټول سټیک هولډرز چې دی پکار چې په یو پیج باندې راشي. انفارچونیټلی مرکزی حکومت هم په دې کې سیاست کوي لګیا دی او صوبایي حکومت هم په دې کې سیاست کوي او خلک چې دی هغه دې ته د صوبې خلک دې ته پرېښي دي چې هغوی دې باندې نه پوهېږي چې موږ چا ته وګورو او چا ته دغه شو. که تاسو وګورئ نو جنوبي اضلاع چې دی هغې کې د 2 بجو نه پس د بل چا حکومت نو دا ښه حالات نه دي او رست رزه نورم خرابېږي لګیا دي. اوس دا ډایرکټ اختیار د هغوی نورم حلوېږي لګیا دي. د دې دغه پکار دی چې صوبایي حکومت لومړنۍ ذمهواري د هغوی جوړېږي چې هغوی یو کمپریهنسیو پلان جوړ کړي او د خپل خلکو له تحفظ یې ورکړي. مشرق وسطی کې چې کوم صورتحال جوړ دی دې ته موږ تشویش نظر سره ګورو. داسې ښه صورتحال نه دی. موږ دا ګڼو چې دا کومه امریکې او اسرائیل حمله کړې ده په ایران باندې دا ایلیګل ده او د دې جواز نه. اوس هم موږ دا غواړو چې پکار دی چې په دې کې ورلډ پاورز دی خپل یو کردار ادا کړي او امریکا هم دې په خبرې باندې پوه کړي او په دې کې د خبرو په ذریعې یو امن راوستلو یو طریقې کار دی جوړ شي. هلته ایران کې چې کوم نقصان کېږي لګیا دی، کوم طریقې سره شهادتونه کېږي لګیا دي، دا موږ ټول لپاره ډېر د افسوس خبره ده. خاص کر د هغوی سپریم لیډر د علي خامنه‌ای شهادت چې دی دا زما خیال ټولو مسلمانانو لپاره د یو المیه دغه دی. بیا نن هم د علي لارنجاني چې دی د هغه دغه شهادت هم اطلاعات دي. نو دا ښه طرف ته نتایج نه دي روان. دې سره سره د هغې ټول امپیکټ چې دی په ټول دنیا باندې راځي لګیا دی، خاص کر د تیلو په قیمتونو په دغه کې. نو پکار دا دی چې دې وخت سره ټول ملکونه یو خپل کردار ادا کړي او په دې کې اوسه پورې پاکستان یو مثبت کردار ادا کړی دی او پکار دا دی چې همداسې خپل یو بیلنسډ فنډ پالیسي د دوی اختیار کړي او په دې کې د روغې راوستلو کوشش کوي. اخري پوښتنه وکړو جی خلک صاحب بنیادي طور باندې که تاسو وګورئ نو پی ټي آی دا کله نه چې دا سټنټ راغلی دی دوی د عوامو طرف ته توجه نه ورکوي، د صوبې د مسایلو طرف ته توجه نه ورکوي. هغوی صرف خپل سیاسي مقاصد لپاره لګیا دي او احتجاجونو او د هغې سیاست کوي. خو دا کومه ذمهواري چې ورته میلاو شوې ده، کومه کرسۍ چې ورته میلاو شوې ده، د هغې هغه ذمهواري سرته نه رسوي. او دغه مسله ده چې موږ بنیادي طور باندې بار بار دوی ته وایو چې بھئی تاسو کم از کم چې دا کم کرسۍ درته میلاو شوې د دې هغه ذمهواري خو سرته ورسوئ. هغه احساس نشته او د هغې د وجې نه صوبه چې ده هغه رسته رضه په مشکلاتو کې کېږي.